د کوم وخت نه تاسو شعر شروع کو او تاسو د شعر محرک څه جوړ شو لکه نری مسکای په دشتونو کې سپرلی خندوي نری مسکای په دشتونو کې سپرلی خندوي لمبه نظر پر هرونه د زړګي خندوي په ما چې و د خپل ځانه ګران ملګری سشول هغه زما د ادبي کاروان ملګری سشول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ملکن ټي وي ګرانو قدرمنو کتونکو راغلی یونن مونږه د ملکن د ګلورین سیمه یو سټ تا یو خولي علاقې ته چې ډیره زیاته د الله تعالی د حسن یو شاهکار علاقه ده ډیره د صلاحیتونو ډیره د مختلف قسمه کم خلاګان چې الله تعالی غي ته ورکړي دي ال ترغلی یو مخبن نو مکلی ته دلته الله تعالی چې کم د قلم او د لیک خوندان پیدا کړی دي نو یقینا چې دا خوره پغه باندې ویاړ کوي مونږه د وخت کې موجود یو د مخبن کلی سره د تعلق لرونکي ایوب مظلوم سے پځې کیو ایوب مظلوم سے د شعر او ادب په دنیا کې داغه یو ځلند دستور دی داغه یو ژوندې مقام دی د ډیرو ادبي هلو زلو هغه چې دینو هغه دغه خالق پاتې شوی دی د پښتو ادبي جرګې ملکن مستقل غړی چې هغه جرګه چې پاغي کې د رحمت شاه سائل سیب غوندې د پرد سبحان عابد سیب غوندې د سید امیر قاسم هاشمی سیب غوندې پیاوړي شاعران پاغي کې موجود دي دا دغه د څنګه ملګری پاتې شوی دی راغلی یو چونکه مظلوم سے په دې وخت کې دغه س معذوري دا دغه د وجود معذوري هم راغلی دا د یو حادثه ښکار شوی دی ملکن ټي وي د غختل چې دغه زیات لاړ شي د مظلوم سره سره دغه په ژوند باندې دغه په فن باندې دغه په ادبي خدماتو باندې هم باسو کی او دغه په ذاتی ژوند باندې هم دغه سره سو خبره ترو کی نو مونږه مظلوم سره ته په خپل نننی پروګرام کې هر کله وایو زما وګو ګرانو ملګرو زما دوستانو زما تاسو سره ډېری بنیادی د لوراتلو او د غم خاده رشته پاتې شوې دي زه په درګۍ کې ډېر موده پاتې شوې ما او بیا په منځ کې لګي ورځې وخت دی چې زه پکې بونیر ته لاړم نو په دې وخت کې ما ته د دې خبرې ضرورت و چې زه ستاسو سره میلاو شم خو تاسو په خپله باندې دا عبدالحمید حمید صاحب او صابر حجازي صاحب منصور صاحب او دا نور ملګری نمونه مال په دې لږ وخت کې نه راځي دا ټول زه د زړه تله شکریا ادا کوم ډېره مننه کوم چې تاسو زمون غریبو خلکو کلی ته راغلی او تاسو زمون سره د میلاوېدو حالانکه زما حیثیت نشته خو دا ستاسو خپل نظر ډېر خوږ نظر دی ښه نظر دی او تاسو دونه کړاو کو ډېر لري درګۍ او د میخبن په منځ کې یو غر دی او راتاو شوی د ملکن په لاره باندې دا ډېر غټه فاصله ده نو تاسو زه د زړه تله ډېر مشکور یم او په خپله هم او د دې خپلو کاشرانو د طرفه او د دې ملګرو د وروڼو د طرفه د ټولو طرفه تاسو ته په خیر علي وایم
او ډېر شکریا ادا کوم. مظلوم صاحب یقینا چې نن کم زمونږه دلته راتک چې دی پاغي کې زمونږه د ستر ملګری د خوږ شاعر عبدالحمید حمید دغه یو بنیادی کردار دی او دا دغه مینه و چې مونږ هم دې ته مجبور کړو چې مونږ د ایوب مظلوم صاحب د قدمونو تراوستو دغه د خپل استاد په هیڅ باندې که زده وې چې هغه زمونږ د شاعرۍ د ادب استاد دی. مظلوم صاحب دا راته وایي چې لګه چونکه ما خو تعارف هم وکړو خو که تاسو د خپل کتون کې چې دی وخت کې تاسو ګوري د دنیا په ګوټ ګوټ کې به تاسو ګوري هغه د تاریخ یو څه جوړیږي چې سبا کوم راتلونکي نسل زموږ د دې نه خبري. زما خپل نوم جاجي صاحب، زما خپل نوم ایوب محمد ایوب دی او تخلص جو ټول شاعران ځان یو تخلص دی خپل پیژنګرو دپاره. په هغه وخت کې ما دا تجویز کړی ایوب مظلوم زما تخلص دی او زما د والد صاحب نوم چې هغه باغشاه نوم دی او په خپله باندې زه په وابډا کې ملازم وم. په درګۍ کې مې ډېر وخت ایستلی، 25 کاله مې په درګۍ کې ایستلي، بیا 8 کاله مې په بونیر کې وایسته. بونیر کې ډېر خوشحاله وم ځکه بیا بېرته را نغلم او هم په دغه وخت کې چې زما یو کال پاتې و ما ته پالج وشو، پالج مرض وشو او د هغې نه زه خراب شوم. د یو طرف ښی طرف باندې ښی خپه او ښی دغه لاس دا زما خراب شو، پالج شو. نو ما زر کوشش وکړو چې زه درخواست ورکړم او په پنشن باندې خپل ځان راوباسم. مظلوم صاحب دا خو راته ووایي چې څنګه تاسو قصه وکړله، خپل یو تاریخي پس منظر هم تاسو بیان کو. د شعر ادب سره هغې ته راځو، د کوم وخت نه تاسو شعر شروع کو او ستاسو د شعر محرک څه جوړ شو؟ لکه دا سیمه لکه ډېره پسمانده سیمه موږ یینو، دې طرف ته هغه ترقي یافته دغه هم نشته دی. کم داسې ماحول تاته جوړ شو یا کم ملګري داسې میلاو شو چې د هغې په وجه باندې ته د ادبي دنیا ته راغلې؟ صاحبه شعر یو داسې څیز دی چې دا د الله تعالی د طرف نه ورکړل شوي یو تحفه. صرف دی چې په اولنو ورځو کې لکه څنګه چې ماشوم خپاړې کوي دغه شان دی خړپوسې کوي معمولي خو دې د ده د ذهن چې کوم دی دې طرف ته مایلي او بیا ورو د حالاتو په مناسبت سره او بیا د ادبي حلقو کې ملګرتیا سره دې سره ستړي ذهن پوخ شي او بیا د دې ملک په دې ملک کې معاشرتي حالاتو باندې جوور نظر ساتل او دا حساس سړی دا کوي او هم دغه وجه ده چې د دغې نه ما ته الله تعالی د شعر د لیکلو صلاحیت راکو. نو دا تقریبا د 1940 خواوشا ما په هغه وخت کې خپاړې کولې، لکه د شعر په میدان کې مې خپاړې کولې او بیا په 1983 کې چې ما کله ریولو کو په درګۍ کې ریوینیو آفیس کې نو هغلته ما د ساحل صاحب سره د لیدو ډېر خواهش کو چې زه ساحل صاحب وینم، ځکه چې په ناشناس په آواز باندې د هغه یو غزل غږېدو چې په خندا ورته د خوږ زړه پرهرونه نشي، چیرې دې هم ستا د ښایست غوټۍ ګلونه نشي. نو ما دغه غزل ډېر زیات خوښ و. نو دغه واسطه باندې زه ساحل صاحب سره د ورتلو خیال مې ظاهر کو او لاړم د هغو سره کېناستم، هغو سره لیده کاته وشو. بیا 2-3 ورځې تېرې نه وې زه بیا لاړم نو نور ملګري راغلي وو، هاشمي صاحب دی او محمد عالم دی او ډېر کسان راغلي وو. بیا لکه یو ټولنه جوړو، ارماني صاحب هم راتلو، محمد اسلام ارماني صاحب، نو ډېر ملګري به راتلل. نو بس یو ټولنه هم جوړه کړه. په 1984 کې مونږ د ادبي ټولنه پښتو ادبي جرګه ملکن دا مونږ په وجود کې راوسته او ډېرو ښو لیکوالانو ښو شاعرانو په دغه کې زمونږ راهنمایي وکړه او مونږ په دغه سوري کې روان شو. د شاعرۍ باقاعده استاد تاسو لکه یو دغه ماحول تاسو ته میلاو شو 1940 کې تاسو چې مونږ دغه ادبي جرګه پښتو ادبي جرګه ملکړم جوړ کړه، یعنی دغه په بانیګرو کې تاسو شامل یې. د پښتو کوم شاعري چې تاسو کوله یا کوم اسلام هم د چا راغسته؟ لکه زمونږ پښتو ادبي جرګه ملکن دا یوازې نه چې زمونږ د علاقې سره په دې علاقه کې د دې شهرت دی، بلکې د هغو
کم مقام چې دی نو په ټوله پښتونخوا کې لکه د کوزه پښتونخوا بره پښتونخوا افغانستان پورې لکه دا خبره د چا نه څه پټه نه ده په دې کې د خصوصا رحمت شاه سایل صاحب و صهیب شاه صابر خدای دې وبخي ډاکټر عبدالخالق زیار او هاشمي صاحب و شیرزمین ماهر صاحب محمد اسلام ارماني صاحب دا زمونږ پکې مشران لکه د شعر په میدان کې ډېر ښه مشرانو او چې یو شعر به موږ ولیکو که ما ولیکو که بل ولیکو که بل ولیکو نو هغه به که تنقید ته وړاندې کوو که تنقید ته به وړاندې نه شو هم یو سړي به پکې دا خبره وکړه چې دا داسې وه نو لکه دوی زموږ ډېره رهنمایي کړې ده او موږ هغو ته د ادب د استادانو په نظر باندې ګورو چې د هغو ډېر ښه کیرر او ښه حیثیت پاتې شوی دی بل دا راته وایي مظلوم صاحب شاعري خو لکه یو ډېره کولاو د هغې دنیا ده نظم دی غزل دی چاربیته ده نور څیزونه دي هایکوګانې دي کم څیز پکې کم صنف تاسې دی چې هغه تاسو زیات اپیل کوئ تاسو ته او په هغې کې تاسو د خپل زړه یا ستاسو کومه فکري خبره چې ده هغه تاسو په ارت بټ باندې کړې ده په دې سلسله کې به زه دا ووایم چې دا ټول صنفونه چې کوم دي د قدر وړ دي او زما په خپله ډېر خوښ دي خو په دې کې لکه دا یو رواجي خبره ده چې نن سبا غزل ډېر خلک خوښوي نو ورسره زمونږ د ملک او د ټوله دنیا کوم ملکونه دي د دې د حالاتو نو دا سړی په نظم ویلو باندې هم دې ته جوړ کړي سړی نو نظم او غزل دا زما ډېر زیات خوښ دي او لیکلي مې هم دي نو بس کتونکو مخکې به زو خو دې وخت کې مونږ چونکې مظلوم صاحب ناست دی د هغې غواړو چې کم ملګري دي زمونږ کم ناظرین دي مونږ یې چې هغې ته یو کلام دوه خوندور غوندې ووایي د هغې نه پس به مخکې خبرې اترې هم د هغې سره کوو د دغه ادب په حواله باندې د هغې په ژوند په حواله باندې جي مظلوم صاحب یو قطعه ده نری مسکای په دشتونو کې سپرلي خندوي نری مسکای په دشتونو کې سپرلي خندوي لمبه نظری پر هرونه د زړګي خندوي او د نوي دور د ظلمو د فکر تیز رڼا د نوي دور د ظلمو د فکر تیز رڼا د غلام ذهن په وطن کې ازادي خندوي غزل چې تصور ته می تصویر ستا د جمال راغی چې تصور ته می تصویر ستا د جمال راغی د تخیل غیږ ته مې هم د شعر خیال راغی او یوه لحظه جدایي نه وي د قیامت نه کمه یوه لحظه جدایي نه وي د قیامت نه کمه ورځې شوې تېرې میاشتې تېرې شوې بل کال راغی او خپل مې هم خپل نه شو پردي خو لا پردي پردي دي خپل مې هم خپل نه شو پردي خو لا پردي پردي دي شي په خپل ژوند ستړی ستومانه دا څه حال راغی او ځان در نه ورک نشي ای دومره په مغروره حسن ځان در نه ورک نشي ای دومره په مغروره حسن زه به در یاد شم که د حسن له زوال راغی او توره دانه مې د مماڼې سر کې ولیده نن توره دانه مې د مماڼې سر کې ولیده نن یاره په یاد کې راته ستا د جبین خال راغی توره دانه مې مهرباني دا توره دانه مې د مماڼې سر کې ولیده نن یاره په یاد کې راته ستا د جبین خال راغی او بیا شوې را یادې ورځې شپې د تیر دوران مظلومه بیا شوې را یادې ورځې شپې د تیر دوران مظلومه بیا مې د سترګو نه د اوښکو په شکال راغی چې د ژوند د ډېرې ښې بدې نه ووتو په ځان شو د ژوند د ډېرې ښې بدې نه ووتو په ځان شو بادامه یاره لاړو بوډاګان شو او لاړو بس د ژوند د ډېرو ښو بدو نه ووتو هېڅ مو نه هضمېږي د خوړو سکو نه ووتو مونږ د لیوني موسم د شپو ورځو نه ووتو ټک نه شو کولی د خبرو وکیلان شو بادامه یاره لاړو بوډاګان شو او ټک قدرې میدان کې د عمل نه شو کولی نه شو په سیالۍ کې د خپل سیاله سره تللی اوس تر خپل حاجت نه شو خپل ځان رسولی پوه نه یم د ژوند په کم ګناه کې بندیوان شو بادامه یاره لاړو بوډاګان شو او نه یم خبر د خپل قصور او د ګناه نه داسې کم خطا به خدای شوی وي زما نه هسې که تېرېږو د یو اوږد امتحانه
کم قسم حالاتو سره مونږ مشتي ګریوان شو بادام یاره لاړو بوډاګان شو او دا چې نن تېرېږي په مونږ څرنګه حالات دي نو که نه چرخېږي پرې زمونږ د وسه زیات دي سر تندې به څه ولګي زړونه زمونږ مات دي راغې د ځوانۍ ماښام بې وخته سرګردان شو بادام یاره لاړو بوډاګان شو وخت را سره وکړه د ځوانۍ اختر مو لاړو راغله شمکورتیا زمونږ د سترګو نظر لاړو تېره شوه غرمه د ژوند راتلونکې سهار لاړو ګوته د حیرت په خوله د خدای کړو ته حیران شو بادام یاره لاړو بوډاګان شو او زړه کې مو ارزو د ژوند د نوي سپین سبا وه نه شو حقیقت هغه د خوب او خیال دنیا وه برخه به په خوار تندي لیکلي زمونږ دا وه پاتې ناخبره مې د ژوند خواږه یاران شو بادام یاره لاړو بوډاګان شو او آخري شعر دی چې مخکې اوس بادام یاره هغه سرخي نه وایي هغه لیوني کاته او هغه مستی نه وایي بس خو یو عذاب شو دې ته څوک زندګي نه وایي دو قدم مطلب په لویه لار مظلومه ګران شو بادام یاره لاړو بوډاګان شو جی ګرانو کتونکو اخلو وړه غوندې دمه د دمې نه بیا راځو او د مظلوم صاحب سره د هغې په ژوند او فن باندې خبرې کوو ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي بداویا ما چې یو مظلوم چونکه زما او دغه ژوند زما د تر زوی دی او زمونږ ورکوټواله زمونږ مزولتیا زمونږ بیا د بوډاوالي پورې زمونږ ژوند ټول یو ځای تیر شوی دی مونږ یو کور او په یو کور کې مونږ وخت تیر کړی دی ایو مظلوم د شعور ډېر قابل سړی او ځکه زه د ژوند یو معمولون د جدا کوم چې دی په وخت په کټ پروګرام دی او امتحان لمون وړو خو بیا هم په ټول سکول کې دی فرست راغلی او چې دی په کټ باندې مونږ وړو ما ته هغه وخت هم یاد دی او زه ویاړ کوم چې را د نن دغه کوم مقام دی د ادب په حواله سره نو په هر ځای کې ټیک د چې زه په ډسټریکټ ممبر ما دا زما وروره میر اکبر دا زمونږ ویلیج ناظم دی خو مونږ خبره کوو اکثر مونږ دا وایو یاره یو مظلوم د ترز ویم مونږ خپل پیژنګلو د یو مظلوم په حواله سره کوو چې را د چونکه د ادب یو ستوری دی او په ادب خلک چې کمی هغه واقعي هغه ډېر لوی درون نظر لري جوور نظر لري په علاقه باندې په دغه باندې او بیا د دوی هم چې په سیاسي دغه کې میدان کې د زما ډېر راهنمایي چې کومه د کړي دا اوس په دې دغه کې دینه مخکې چې کلام موږ سیاست کې ساغست ده د زما ډېر راهنمایي کړي دا محتوی شعر زما د ژوند چې کوم دین هغه د سٹارټ نواله او تر د نن تاریخ پورې زمونږ د مامزولتیا د سکول بیا پکې د خندای او خبرې زده کوم د دوی په حواله سره ډېر مونږ واړو د شعرونو چې لیکل په اتم کې غالبا او زه په نهم کې مداسې دغه د یو کلاس مخ کې نو زمونږ پټی کې کار کوو نو ډېر روان شو ما د توګه زما سم روانې دم زنګ او تر خدای پاک دی وبخي هغه اوس پاس شوی دی امیر بادشاه نو هغه یې مظلوم سي روان شي مرغوب سي په سم وزري وکړي نو دا ډېر دغه خبره او دغه وخت نه چې را د ډېر دغه د ادب سره او شکر الحمدلله د باندې موږ فخر کوو چې نن زما د اورور دغه نن ان شاء الله کتاب چاپ کیږي او تر څو پورې چې دغه حواله سره خبر ان شاء الله دا ورځ لري نه چې د اعزاز کې به موږ یو ډېر غټ پروګرام به دغه کوو ان شاء الله به تاسو راوړو د خیر سره غټ پروګرام وکړو پای کې بیا ډېری خبرې چې هغه بیا پاره کې ان شاء الله هغه به دغه کوو ډېر زه د خپل طرفه د ملکن ټي وي ډېر انتهایی شکرګزار یم چې موږ دا مقرره کړل او بیا د سیاست په کې زه د دې ابتدا به یو شعر ته وکم چې مون قلمکار او شاعران دومره کم ظرف نه یو مون قلمکار او شاعران دومره کم ظرف نه یو چا کا درد هم را کړي مونږ ته نغمه ګندلی نو مظلوم سیبو بزودا ویم چې را پکار خداو چې د ډېر کتابونه چاپ شوی او دونه ذخیره وسشتمو چې ډېر کتابونه چاپ شوی خو کفرس کا مونږ دا وی چې د پمنس کې او لار کې او خن پروت هغه د غربت ته نو لاول خدا پکارو چیرې د سپورټ ملاوي شوی دا حکومت ته په بل طرفه خدای یو د شاعر انسان کې خپل یو سنسټیویټي پرته او دا په هر چا کې نه وي نو زه دا ویم چې ګنیره یو شاعر د یو ګیفټ ګاډ ګیفټ انسان وي او د هر څوک نشي جوړې دی دا زموږ د فار یو اساس ده
نو موږ هم دا غواړو چې را د رهنمایي وشي دا په کې چې کوم ایگزیبیشن وشي د کتابونو دغه وشي رهنمایي وشي او دا سپورټ مې راوشي چې دی مخکې لاړ شي. زه به دا ویم چې را تر دې وخته پورې زم ډېر عمر خو مې خیر نشته خو زه دا ویم چې را مظلوم سي په باره کې چا اوس پورې دا څه نه دي ویلي چې ګنې یا د کلي په مداخلت کې مدغه شریک دي یا نور څه داسې. نو زه خو په خپل ځان دا ویم چې را رهنمایي پکار ده او داسې ایگزیبیشن پکار دی چې د سپورټ وشي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ملکن ټي وي د ټول ټیم پرو منیجمنت ډیر شکریا دا کوم چې زما د ملګری زما د رشتہ دار ایوب مظلوم صاحب دا حوصله افزایی وکړه ولې چې نن په داسې حالاتو کې بیمار دی. زه به د مظلوم صاحب هغه شکل د عوامو ته په خپل شعر کې وخیم چې اړون شوم معذور شوم کاډا شوم لاړه ځواني تیره شوه بوډا شوم. اوس مونږ بوډاګانو کې شماري ایوب مظلوم صاحب ډیر خلک وال دی که په دې شعر باندې لږ نظر مونږ واچو چې اوخه خبره دنیا کې خو پس پونګمې کې قدم مونږ سرګردانه د قسمت په تماشه پاتې شو. ډیر سمون دې کلی ته راوړی دی ایوب مظلوم صاحب مولا مونږ د هرې اجري رونق ته ایوب مظلوم صاحب کله موسیقي په حواله خبره وکړو نو ایوب مظلوم صاحب و چې دې په کې ضرورت نه ایوب مظلوم صاحب دې کلی ته ژوند ورکړی دی. نو ایوب مظلوم صاحب ډېر خلک وال دی او ټول به دا دعا کوو چې خدای روح کی او ادارو له دا پکار دی یارانو دوستانو ملګرو له دا پکار دی نن هغه ډېر په تکلیف کې دی. نو دا د راتلو وخت د لیدو وخت بس کدا سی وکړو ډېر بخي یو وری بیا د ملکن ټي وي ډېر شکریا د کوم زماره دی بیمار ملګری ته پوښتنه وکړو. تاسو چې کوم خبره د ایوب مظلوم صاحب په حواله باندې وکړو دا خو زما تر دې او زه چې ایوب مظلوم صاحب د کم وخت نه زما ساينس کار شروع کړ دې سوچ کار شروع کړ نه وخت چې زه پیژنم نو ډېر یو خلک وال دی یو ډېر خادم دی او د کلی په لیول باندې چې وته وګورو او د علاقې په لیول چې وته وګورو ډېر یو ننګیالې دی او مطلب دا دی چې د کلی په حواله باندې چې څونه خبرې اترې راغلي دي نو د بکې ډېر ښه کردار ادا کړی دی او تر نن وخت پورې د ایوب مظلوم صاحب شخصیت باندې د اوسه پورې چاته د داغ نه دی لګولې او ډېر ښایسته ژوند تیر کو ډېر ښکلی ژوند تیر کو او ان شاء الله دا د ژوند تیریږي او ان شاء الله موږ دعا کوو چې الله پاک زموږ د ترلا مظلوم صلی الله صحت ورکي او بل دا خبره کوم چې شاعران چې کوم دي دا د معاشري سترګې دي او کما دوی د لیک په دغه باندې د معاشري کوم اصلاح کوي او د دوی نه مونږه د هر څه چیز ذکرې دي هم د دوی مونږه ذکرې دي مونږ چې سنن د قدمونه ګدو یا مونږ د دلته کې بول چل کوو نو د کې د ایوب مظلوم صاحب ډېر غټ لاس او زه به دا ویم چې د کله نه زما د دویم ټینه ور دي د ناظمای نو کله چې د کلی په حواله باندې خبر را دي نو ما تر راغواړي ماته چې وراره د قومي مسله را دي کې دا چل دي نو دا چې زیاته رهنمایي د خپل ترانه ما بل دا چې د صوبایي حکومت او ډیسټریکټ ګورنمنت او ډي سي صاحب ته یو ریکوست کوم چې زموږ په دې علاقه کې بلکې په صوبه کې چې څومره شاعران دي د معاشري سترګې دي نو کم از کم د دوی د ژوند په حواله باندې دي او د دوی چې کم ضرورت دي یا د کتاب د چاپ کولو بعضي شاعران به زموږ داسې چې هغه د کتاب د چاپ کولو وس توفیق بلغوي نه نو دا خو د دوی یو ریکارډ یو پیژنګلوي نو چې کم از کم د مرکزی حکومت او صوبایي حکومت او ډي سي او یا څومره چې لوکل ګورنمنت دي چې د شاعران لپاره د یو مستقل د یو جوړ کی چې د دوی کم کتابونه دوی چاپ کول غواړي او بل کې خوښ شي د موږ چاپ شي نو پکار چې د خلکو او د شاعرانو صاحبانو زموږ د حکومتونو اصلاح وکي او د دوی سره وګه مطلب دا چې د دوی سره خواهشاتي او سره دغه بل کې چې راځم دا وشي نو کم از کم چې د حکومت د شاعرانو صاحبانو ته تم لګا پاملرنه وکي نو دا به ځون چې د دوی ډیره غټ اصلاح وشي او زموږ د ورونو بایګانو په اصلاح وشي. زه ستاسو د ملکن ټي وي چې څومره ملګري دي د هغوی شکریا ادا کوم چې زموږ د پسمانده علاقې ته تاسو راغلی میغبند ته او تاسو دلته تشریف راوړو او زموږ د والد صاحب پوښتنه مو وکړه نو زه به د خپل والد صاحب باره کې دا ووایم چې زما والد صاحب زموږ دپاره چې کم سختې تېرې کړې دي او کم دغه کړې لکه دا زموږ دپاره یې کړي دي زموږ د خویندو ورونو دپاره سختې تېرې کړې موږ ته یې تاسې تعلیمونه وکئ نو د دې دپاره هغوی خپل محنت کړی دی
بله دا زما والد صاحب زمونږ سره په کور کې چې کومه رویه نو مونږ له الحمدلله په خط طریقه سره مونږ ګایډ کړي او مونږ له تربیت کړی دی. د ټول ناول خو زه ستاسو د ملکن ټول ټیم ډیر زیات شکرګزار یم چونکې زموږ میخپن ډیر زیات یو لري په یو سایډ باندې پرته نو اکثر د ډیر د سوشل میډیا د مطلب د ریچ نوم ډیر زیات لري دا اکثر د لګي څوک ډیر خلک نه راځي او تاسو ډیر زیات د زړه تل دا شکریا د کوم چې تاسو را لې او زما د تر که مطلب شاعري تاسو هایلایټ لدی قوم د پرځ کې زما د تر د خیال رنگونه کپرس ک تاسو په صحیح ریالیسټک دنیا کې وګورئ نو ډیر زیات مطلب نیشنلیسټک دی او پاغي کې لگا مطلب د ترقی آثار پراته نو زوی مچی هغه ډراف ان د اوشن زما انکل چې ما ته کم ټیچینګ وکړو نو زوی مچی هغه کې ما ته ډیر زیات 98% په انګلیش مطلب کم چې لکه مطلب د ما ته کوم پښتو خو 98% ما لرنینګ دوی نه وکړه نو زه ډیر زیات فخر کوم په خپل تر باندې او تاسو ډیر زیات شکریا ادا کوم چې واقعي تاسو دغه د مطلب د پښتو هغه حق ادا کو چې لکه مطلب تاسو د غوي چې کم د خیال رنگونو کم د غوي مترقي سوچو د غوي چې کم د ادب ډیر لري نظر او هغه تاسو الحمدلله مطلب نن تاسو هغه ښکار کړو قوم ته مخو نو تاسو ډیر زیات شکرګزار یم جی قدرمنو کتونکو زموږ سره دی وخت کې یو بل ډیر ښه لیکوال ملګری شاعر ملګری بلکې زبدوي ما چې د پښتو ژبې یو ډیر خمینوال ملګری او دغه سره د ایوب مظلوم صاحب د ډیر مودین راتلون کې داغه د صلاحکار ملګری زموږ سره عبدالحمید حمید صاحب موجود دی داغه نم د تاسو کومه چې چونکې داغه زیات ژوند د ایوب مظلوم صاحب سره داغه تیر شوی دی داغه د شخصیت رنگونو باندې چې داغه د شخصیت کم اړخونه دوی لیدل دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ایوب مظلوم صاحب زو د شلو کالو نه زیات عرصه نه پیژنم او هغه د پښتو ډیر خدمت کړی دی او د پښتو په وجه باندې هغه نن چې موږ دلته راغلی یو نو د پښتو په وجه چې یاره دا پښتو خدمت کړی دی او پښتو له وده ورکړې ده نو مظلوم صاحب یو ښه انسان دی او دلته مغبن کو ما لیدلی دی نو دا مظلوم صاحب په وجه ما لیدلی دی څو پیرې چې زه راغلی ما نو زه مظلوم صاحب له راغلی ما او بل څوک پکې ما نه دی پیژندلی او بل چا نه یم راغلی او ما سره د ډېرې شپې کړي دي دی چې به درګۍ ته راغی نو کو دی به نه هم پاتې کېدو ما په زور پاتې کو او ما سره مطلب دی چې ډېرې شپې کړي دي او یو ښه انسان دی او د پښتو یو ښه شاعر دی او زما نورو ملګرو ته هم خواست دی کوم چې زه د ټولنې ملګري دي چې یاره هغې هم دلته راشي او د نن سبا چې هغه غریب مجبور دی معذوره دی نو ډېر ملګري داسې دي چې هغه د ګلیمن دی ولې چې په خپل شاعر کې هم د هغه واله ورکړله نو زه هغې ته دا خواست کوم چې هغه مظلوم صاحب پښتنه وکړي د پښتو پښتنه وکړي ولې چې هغې په خپله هم پښتانه دي او د پښتو خدمت کوي نو دا هم یو پښتو ده چې نن موږ دلته راغلي یو خو دې پښتو له راغلي یو پښتون له راغلي یو نو دا ما سره لب نشته د مظلوم صاحب په چې زه کوم لب د ده پر استعمال کوم خو مظلوم صاحب یو عظیم انسان دی یو غلط کار یو داسې کوتاهي موږ به ده کې دغسې پورې نه لیدلې. ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي. جی د ملکن ټي وي ګرانو قدرمنو کتونکو یو ځلی بیا په دغه پروګرام کې تاسو سره مونږه حاضر یو او مظلوم صاحب سره د غي د ژوند په حواله د غي فن په حواله د غي د شاعري په حواله باندې تفصیلی خبرې کوو. جی کتونکو تاسو د مظلوم صاحب نه خوندور کلامونه ووري د مخکې بزو نور کلامونه به تمورو. مظلوم صاحب بل سوال د یو دا کومه شاعري خو تاسو زګورم ډیر زیات تاسو څنګه چې په هر سنب باندې نظم تاسو مو ته وې سندرم ویل غزلم راتم وې نثر لیکي یو کنه نثر لیکم خو په وخت زمانه بې ځای شي او هغه لکه خوندینه کما داسې یو دوه سیزونه مې خوندې کړي دي شانګلي او سفرنامه ما لیکلې ده هغه چېرته نغه تم خېږم او دې علاوه یا افسانه یا داسې تکل نور څه داسې افسانه او تکل مې لیکلی خو افسانه مې نه دي لیکلی او البته خیال مشته چې ولیکم خو دا چې تکل ته مې ډېر زیات لکېږي او لیکلی مې هم دی خو په دې وخت کې ما څه نشته. مظلوم صاحب زاره تو شاعري به تاسو ډېره زیاته کړي تاسو کوم خبره کوئ چې د څلور اویانه 1900 اویانه ډېر عمر وشو مطلب دا دی چې پکې زما خیال څلور لسیزې پکې تېرې شوې
شاعري به مو ډېره کړې چاپ طرف ته هم څه خیال راغلی که نه دی څه داسې مواد هم چاپ شوي دي که نه دي رسالو کې یا په کتابونو شکل کې په تذکرو کې او داسې فنکاران یا ګلوکاران چې هغوی ستاسو کلام ویلی جی دا ډېره ښه خبره ده د کتاب د شاعر دپاره ډېر لازمي څیز دی چې سړی خپل آثار چاپ کړي او ما په خپله په دې مت کې خپله شاعري چې کومه ده هغه چاپ کړې نه وه او زه زما د ملګرو هم او زما د زوی هم وي چې ته خپله څه دغه چاپ کړه چې څه خو پاتې شي که نه نو ما چاپ دپاره هغه هر څه راټول کړه زما سترګې لږې خرابې شوې پالش سره بهرحال ما په دې ګوډ مات نظر باندې هغه راټوله کړه او دا زما په لاس کې چې کوم کاپي ده دا اوس ما چاپ ته کېښودې ده او انشاءالله چې 10-15 ورځو کې به چاپ شي د ګونګو جذبو شور د ګونګو جذبو شور نو دا د یو نظم عنوان دی او هغې په نوم مې دا کتاب هم منصوب کړی دی نو ګلوکاران ما په 1985 او 86 کې ریډیو پاکستان پېښور سره نماینده وم په هغه وخت کې یو 2 غزل زما ریکارډ شوی وي یو خیال محمد زوی ویلو قطرې د اوښکو داسې ځي مې له چشمانو په مخ انور خیال ویلی لکه شبنم چې وي سحر کې د ګلانو په مخ او بل شاوري استاد چې کوم دی په هغه ورځو کې دلته پاکستان کې و نو هغه یو غزل زما ویلی چې حیرانۍ وړی یم کلی ده د سبا اوده ده که نه په خوب د ځوانۍ مست دلربه اوده ده او نور داسې د نږدې علاقه کې چې کوم فنکاران دي هنرمندان دي هغو هم داسې وخت په وخت یو غزل نیم 2-3 داسې خېجولي دي خو هغو لکه په ریکارډ زمونږ نشته که نه لکه یو غزل دی چې بټخیله کې اسلام استاد ویلی او ډېر زیات مشهور شوی بیا هر ځای کې خلکو ویلی و چې نن بیا مې په زړګي څوک راورېږي نیمه شپه ده یوه ګړی مې سترګه نه پټېږي نیمه شپه ده نو دغه ډېر زیات ویلی شوی دی مظلوم صاحب څنګه تاسو خبره وکړله چې د ادبي دنیا 1994 کې تاسو دغلته په درګۍ کې ادبي جرګه جوړه کړه د ملکنډ دپاره هغه ادبي جرګه کې ډېر سترګور پوهان او ډېر د زما خپل خیال دا دی چې د لرې برې پښتونخوا سترګور شاعران پکې موجود دي تاسو هغه ماحول کې زده کړه هم وکړه شاعري هم دې ځای ته راورسوله هغه ملګري په دې حواله باندې ستاسو سره په دې کتاب په مرسته کې یا داسې څه حوصله افزایي دې طرف ته تاسو پکې کړی ده او که نه ده کړی نو بس دا خو ځانځاني دی نن سبا په دې دنیا کې ځانځاني ډېره زیاته ده هر سړی د خپل ذات په غم کې ډوب دی او هغه خپل کار کوي نو زما هم بیکاري ده چې زما دومره وخت کې ما چاپ ونه کړی شو خو لکه اوس چې کوم ملګرو زما سره د شاعرۍ په چاپ کولو باندې کومه خبره کوله چې یاره دا خامخا چاپ کوو دا انسان پته نه لګي پته نه بلکې انسان پانی دی انسان خو خامخا به ختمیږي نو چې سار سړی پاتې شي نو لکه ښه خبره ده که نه لکه دا خوشحال بابا هم یو شعر دی په دې کې چې ښه خو دا چې د چا نوم پکې یادېږي په پانی دنیا به نه وي ژوندی تل څوک نو په کار ده چې سړی وکړي او په دې وخت کې چې ما ته د دې شعر د چاپ کولو ډېر زیات دغه کومه خبره او کومه تجویز ما له څوک راکوي نو عبدالحمید حمید صاحب ما په هغه استرازي کې هم خپل خیال ظاهر کړی دی او داسې د عثمان ګل صاحب او لکه داسې خال په خال ملګري چې کوم دي هغو مظلوم صاحب حقیقت دا دی چې څنګه تاسو عبدالحمید حمید صاحب ذکر وکړو د عثماني ګل صاحب ذکر هم وکړو دا ستاسو خوش قسمتي به هم زه وګڼم چې پلکه دغه دور اگر چې دغه ملګري به نه وي دغه ډلې ملګري به په یو شکل کې وو خو بیا هم تا سره مینه لري یو بله یو وړه غوندې سوال مې دا دی ستاسو دې سیمې ته لږ بیا راځم که د زمونږ دلته د شاهزولا خان اسیر صاحب نوم وانه لمه نو زما خیال دی چې دا به ډېره زیات زه زیاتی کومه د دې سکرین په دغه باندې وساتت باندې هغه هم د دې میخبر سره تعلق ساتي
او داغه هم یو ډیر ځانګړی مقام دی د پښتو ادب او د شاعرۍ په دنیا کې. نو داغه سره ستاسو داسې ادبي محفلونه کیږي نه کیږي او داغه ستاسو په شاعرۍ کې او داغه په مشترکه ستاسو ته جدوجہد شته مشترکه؟ نو زه خو وایم چې د شاعرانو چې کم نظر دی دا خو د ټولو شاعرانو ادیبانو یوازې د شاعر نه بلکې د ادیبانو نثرنګارانو کنه نو دوی ټول یو نظر دی او دا مترقی سوچ لرونکي خلک دی. دوی په ژوند کې بدلون غواړي، دوی په ژوند کې ښې ورځې غواړي او زمونږ د ټولو اجتماعي خیال یو دی. خو دا خبره ده چې لکه د حالاتو پورې خبره همي دا زما اسیر صاحب شاهد الله اسیر صاحب زما خپل په خپلوانو کې مې دی په دې وخت کې لکه هغه نشته لکه ما هغه ته وینا نه ده کړې دا ټیک خبره ده او یو کمی محسوسوو. خو دا خبره ده چې داسې ځینې ته هغه د تلو خواهش هم نه کوي. نو زه وایم که زه اوس ورشم او زه هغه ته ووایم او هغه ما ته ووایي چې یاره زه نه یم جوړو نو زه به خفه شم تی. نو په دغه خاطر باندې زه وایم چې یاره چا خاطر درون نه کړم او ټول زموږ وروڼه دي، موږ کې څه بې اتفاقي نشته، ټول زموږ یو خیال دی او ښه شاعر دی او ښه لکه زموږ سره په محفل کې ناست دی، په هر ځای کې ناست دی او خپل هر څه. خو دا چې د وختونو تقاضا داسې وي چې کله کله په انسان تغیر پکې دی که نه په انسان کې. نو د هغې په حواله سره چې کوم دی نو په دې مظلوم صاحب یو اهم سوال دی له راځم چې تاسو نن سبا چې دی نو زه که وګورم هغه نوم ورنه ورکوم الله دې نه کړي خو د معذورۍ ژوند تېروئ په یو شکل کې او الله تعالی دې صحت درکړي انشاءالله تعالی دغه طرف ته شاعر په دې معاشره کې لګیا دی یو ډېر ښه کردار ادا کوي زمونږ بلکې دا زه که د ووایم دا ځان له یو جدا کمیونټي دا رڼا ښیي د قام ته رڼا ښیي د ولس ته رڼا ښیي دغه زموږ د سربراهانو ته رڼا ښیي. حکومت په حواله باندې راځم چې چونکې ستاسو د حکومت لپاره هم ډېرې زیاتې ستړې کړي دي، نوکرۍ هم کړي دي، ریټایرمنټ هم واغستو. په دې حالاتو کې سداسې مرسته نه ده پکار چې حکومت تاسو سره لکه څنګه صوبایي حکومت لګیا دی د ادیبانو لپاره یا د شاعرانو لپاره هغې څه فنډینګ هم کوي. نو په دغه حواله تاسو کوشش کړی دی یا د دغه نه څه مطمئن یې؟ په دې حواله به زه صرف دومره وویلی شم چې موږ چې څومره پښتانه یو په دې نړۍ کې اوسو نو زموږ د ټولو جدا جدا نظري لکه زموږ په نورو صوبو کې د وطن په نورو سیمو کې دومره هلې ځلې د انتخاباتو یا د پارټۍ ماټۍ د دې نشته. خو زموږ په پښتونخوا کې چې دا ټک نه راوړو نو په موږ کې د هر یوې نظریې خپل یو صادر خور کړی دی. نو موږ چې په کومه نظریه په خپله یو نو موږ ته هغه ښه ښکاري. دغه شان په دې لیول باندې وخت په وخت باندې شاعران خلکو راغوښتي دي، ادیبان راغوښتي دي او لکه د هغو پېژنګلو هغو له سرټیفیکیټس دا ورکړي شوي دي. نو ما له هم د عوامي نیشنل پارټۍ په وخت کې یو سرټیفیکیټ راکړی شوی دی. خو لکه موږ په خپل خرچ لاړو هلته کې تقریبا 200-300 هر څومره چې ما تعداد نه راځي 500 به د ټولې صوبې نه راغونډ کړي وو او ټول تلي وو. نو موږ له هغو ډېر داد راکړو، یو سرټیفیکیټ یې راکړو، خو د هغې سره بس خبره ختم، روټۍ مو وخوړه او خبره ختم. بیا د هغې نه پس چې د انتخاباتو شو عمران خان حکومت راغی نو په دې کې پېښور ته دې کسانو راوغوښته، موږ پسې خبر وشو او موږ لاړو. هغه کې وی چې یاره تاسو ته موږ دغه درکوو د هر شاعر دپاره موږ څه امداد بندوبست کړی دی او دا به تاسو درکوو. نو هغو دغه مهرباني وکړه چې د خال ځایونو لکه هر ځای نه کسان دغه کړي وو، ډېر درخواستونه تللي وو، هغه یې بیا چانټي کړه، 1 ځل 2 ځله 3 ځله 6 غل بیلانې ورته نیولي وو، هغې نه کسان چانټ شو. زما پکې هم درخواست کړی پاره مې ډک کړی نو زما پکې هم خبره وشوه. نو په هغې کې 30,000 روپۍ میاشت مونږ له راکړې وه 8 میاشتو دپاره او هغه مونږ اخیستي دي. ولې بیا چې کله دوباره د دې دپاره وشو چې یاره کوم کسان بیماران دي دا فارم ډک کوي نو هغه فارم زما د اوسه پورې پروت دی خو تر اوسه پورې په هغې عمل نه دی شوی.
وی چې کم کسان ختم شي د شیفټ ختم شي بیا په دې باندې موږ عمل کوو. اخیری سوال د نه بس دا کوم دا غینه پس په کتون کې تاسو نور شاعر ته هم غي پامتدار دي غواړي چې تاسو نه خواږه شیرونه ووري کم چې زمونږ را روان نسل له شاعران دي لیکوال دي زمونږ کله د تاسو پیغام ورکوي او د یو شاعر په اس باندې د خپل پښتون عام ولستا څه پیغام ورکوي؟ زما خدا نظر دی زما دا پیغام دی چې شاعر طبقه چې کومه ده په دې زه تفسیر نه کوم چې شاعر اهمیت د خلکو ته وخېما خدا د چې د نورو خلکو په نسبت ډیر حساس خلک وي دا د قام لوړې جوړې ته ډیر ګوري د قام ګټي نقصان ته ګوري او چې په کم ځای کې فرق نو دی پکې پاغه ځکه ټک کوي او ورچا ته خپل عمل یا غاینه مخامخ کوي چې دی پکې خپل ځان ویني نو دا شان ک شاعر نه شاعر له خدا په کار دی چې هغه دا وکي کم چې په دوانه پرز دي خو ک پرز کم خلک شاعران نه دي نو هغه لم په کار دي چې هغه د دې خلکو قدر هم وکي او ورسره د خپل ژوند لپاره د ګټه تاوان سوچو کی چې کوم خبره کې موږ ته نقصان دی هغه نه کو هغه نه بدړ شو او چې کوم د ګټه خبره ده چې هغه موږ خپل کو پاره کې اتفاق وکړو او موږ خیر ورستره تلل شو نو ټول خلکو د زما د خواسته ټول نوی زلمی کولتا چې دوی حوصله نه ویلي او په دې سختو حالاتو کې هم دوی د تعلیم طرف ته ډیر شوق ذوق وکي او بیا تعلیم سره دوی د ملک د خوشحالۍ لپاره د خپل پښتونولۍ لپاره هغه کار وکړي د اسلام په چوکاټ کې چې هغه باندې خدای پاک او رسول خوشحاليږي هغه کار په کار دی نو دا زما پیغام دی چې د خلکو د غلار خپل کی مظلوم سے یقینا کتون کې ستاسو خبرې هم واورېدې ستاسو په ژوند اړخ باندې خوندور کلامونه هغې ستاسو غواړي د شاعر په حیث باندې لیکوال هم کتون کې هم دې ته ګوري چې د دې شاعر نه د دې نوموړي نه مونږ څه واورو نو خپل د کتونکو ته څو کلامونه ووایي چې د دوی د ادبي تنده یا د دوی کم ذوق چې دی چې هغه ماته شي. ډېره مهرباني شکریه. په ما چې وو د خپل ځانه ګران ملګري سشول په ما چې وو د خپل ځانه ګران ملګري سشول هغه زما د ادبي کاروان ملګري سشول او هغه یو څو ځلانده ستوري د ادب په اسمان هغه یو څو ځلانده ستوري د ادب په اسمان چې په ښایسته و د ادب جهان ملګري سشول او د ملکند ادبي ټولنې مشر سائل د ملکند ادبي ټولنې مشر سائل ورسره نور ډیر ادبي ګلان ملګري سشول او د صاحب شاه صابر نامه په ادبي حلقه کې د صاحب شاه صابر نامه په ادبي حلقه کې پیدا بنشي بل د پشان ملګري سشول او بل چې توتی د ملکندو د ماهر شرزمین بل چې توتی د ملکندو د ماهر شرزمین لکه ګلاب هغه سي ګل خندان ملګري سشول او سید محسن شاه محسن او سید محمد طاهر میں سید محسن شاه محسن او سید محمد طاهر میں چې و د یو فکر غونچه ګلان ملګري سشول او هغه بادشاه د ترنم امیر قاسم هاشمی هغه بادشاه د ترنم امیر قاسم هاشمی د خو غزل او شیرین زبان ملګری سشول د خو غزل او د شیرین زبان ملګری سشول ستر محقق لوی دانشور خاوند لوړ تخیل ستر محقق لوی دانشور خاوند لوړ تخیل بابو خالق زیار سشو کړم پرسان ملګری سشول او د ژوند د جوور فکر د لوړ خیال شاعر د طنز و مزاح د جوور فکر د لوړ خیال شاعر د طنز و مزاح امیر رزاق امیرا شګویان ملګری سشول او چا په مرګي او چا په ژوند
کړې د ژوند لارې جدا چا په مرګي او چا په ژوند کړې د ژوند لارې جدا مظلوم لا اوس هم یادوي یاران ملګري څه شول مینه د جانان څه ده لوزونه دي او بس مینه د جانان څه ده لوزونه دي او بس لمبې د انتظار دي سره ورونه دي او بس او وباسي خامخا مې د خپل زړه د تاج محل نه وباسي خامخا مې د خپل زړه د تاج محل نه اشنا سره نور څه دي ستمونه دي او بس او زما د بې ارزۍ د ژوند په شونډو کې سلګۍ دي زما د بې ارزۍ د ژوند په شونډو کې سلګۍ دي خوراک زما د خپل زړه پسخاکونه دي او بس او هغه چې خپلې تورې سترګې تورې پرنجو کې لکه رومان دی هغه چې خپلې تورې سترګې تورې پرنجو کې لیدی ما د پاره قیامتونه دي او بس او په بخ زورور کړي په بخ زورور کړي په غځېدلو خو خوبونه په بخ زورور کړي په غځېدلو خپو خوبونه زمونږ په قسمت خوشوګیرونه دی او بس او کاروان ته د نغمو په لار کې اچوي بندونه کاروان ته د نغمو په لار کې اچوي بندونه مکار زاهد کرلی نفرتونه دی او بس او اخیری شعر دی په خپله د دوران د ظلم ښکار یم مظلومه په خپله د دوران د ظلم ښکار یم مظلوم یم شاعر یم زما سره شعرونه دی او بس په مینه مینه د کتلو په چل نه پوهېږي په مینه مینه د کتلو په چل نه پوهېږي عبدالحمید او ته خو د زړونو د ویستلو په چل نه پوهېږي په مینه مینه د کتلو په چل نه پوهېږي ته خو د زړونو د ویستلو په چل نه پوهېږي کړې پیمانه د خپل خمار نظر جامونه کړې پیمانه د خپل خمار نظر جامونه ځان ته د پام د راډولو په چل نه پوهېږي او د سپینې خولې نه چې دې جوړه شي غونچه د ګلو د سپینې خولې نه چې دې جوړه شي غونچه د ګلو جنون ته ما د رسېدلو په چل نه پوهېږي او ازبکو سترګو کې دې ګواښ کوي ابدارې توري ازبکو سترګو کې دې ګواښ کوي ابدارې توري څوک بیا جله د وجلو په چل نه پوهېږي ډېر مهرباني او راشي قیامت په بله اړوي دنیا د زړونو راشي قیامت په بله اړوي دنیا د زړونو چې په شا واوړې د خندلو په چل نه پوهېږي او لکه چې ما پرې ورکوي د خپل وطن نه لري لکه چې ما پرې ورکوي د خپل وطن نه لري د تورو سترګو تورولو په چل نه پوهېږي جی د ملکن ټي وي ګرانو قدرمنو کتونکو هغه شخصیت تاسو واورېدو د چا د پاره چې مونږه د ملکن ټي وي ټیم د مخبن د علاقې ته د ګلورین سیمې ته راغلو ایوب مظلوم داغي په ژوند باندې داغي په فن باندې داغي په تجرباتو باندې او داغي کم مشاهدات چې داغي نه یقینا چې تاسو به ډېر زده کړي زه په دې وخت کې د خپل د ټیم د ممبرانو چې کم زموږ سره د ملکن ټیم ممبران دي پاغي کې انجینیر کاشف ګلاب چې زموږ سره پروګرام دغه ډایریکټر پروګرام دی محمد زیب منصور اسایمنت ایډیټر دی زموږ سره د بلال خان چې زموږ سره ایډیټر هم دی کیمرامین هم دی او په خصوصي توګه د عبدالحمید حمید رور چې زمونږه سہولتکار دی د ټول ټیم د پروګرام دغه هم ډیره زیاته مننه شکریا کوم چې دلته راغلي زموږ سره او دغه نه علاوه زمونږه د مخبن کلی چې کم دلته زموږ ستر مشران دي زمونږه ناظم صاحب موجود دی زمونږه د بل ملګری دی د ټول سپینګری مشران دي او د دې زیات زکه شکریا دا کومه چې دوی هم رالل او دا ثقيلي خبره دا درنې خبره دا د دلچسپۍ نه لرو خبره اغي واورېدي تربلا پروګرام پورې خپل قربا صابر حجازي ته اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم د الله پامان ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي درگئی یو معیاری تعلیمی ادارہ د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام اعلی تعلیم یافتہ ټیچینګ سټاف
قرآن او دینی تعلیم او تربیت خصوصي تنظیم د نرسری نه تر 9م کلاس پورې داخلي شروع دي. هډې پبلک سکول درگئی مین جی ٹی روډ درگئی. رابطہ نمبر 0334 844 78 28.